الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. چې مینه خدای پتا پیدا کړه دکه ما په هغه ورځ خپل رضا کړه او د حلال رزق په تکل کې د سیند په غاړه باندې شګې چڼومه. ګرانو وروڼو، عزیزانو، محترمو کشرانو، مسافر وروڼو، که هر ځای کې چې ښاد او آباد اوسئ، په ټولو زما سلام او کلام منظور کوي. نیغ په نیغه تاسو ما نن شیشې په سکرین باندې وینئ. عبدالبصیر یوسفزی د سوات نه ما اړیکې نیولې ده. په سوات کې موجود یم په بایپاس روډ باندې او د بایپاس د سیند په غاړه باندې تاسو زه مخاطب یم. زما وروڼو، تاسو به دا سیند ووینئ او ورسره دا زما لګیا دي، دا راغلي دي د خپل حلال رزق په تکل کې لګیا دي، ځان خپله مزدوري کوي. نن به مونږ د دې سره دې کاڼو په باره کې لږ ګفتګو کوو. تاسو سلیمان، ستاسو نوم دی وروڼه؟ امینو. امینه، څه کوئ تاسو؟ دا اوبه راغلی او دا شګې کاڼې دغه کوئ، دا څه پکې ګورئ؟ په دې کې د مرض بعد نیم کمتر په دې ګټه کې چرم مرض راشي په دې کې په دې کې بند دي نو بس د دغه په تکل کې ولګیا یو. تاسو کم وخت نه په دې پیړ کې لګیا؟ څومره ټایم یې وشو؟ یار د موږ دومره وخت ونه شو، د موږ تقریبا یو 2 دن وشو. 2 دن وشول. او د کم سره تعلق ساته دي؟ پارډای سره. د پارډای تحصیلي بریکوټ. ماشاءالله. نو سلیمان ورو، تاسو ته دې نشاندهي څنګه کېږي چې دې کې زمرد شته یا بغې نشته؟ تاسو جی په دې کې داسې د دې دغه نه پته لګېږي، دا خاوره داسې اړوله او دا دغه دې ضد دا خاوره داسې څه پوډر نه پوډر موډر نه دي چې دا ناس به پکې وایي د دې په ذریعه به صحیح کوي. نو بس نظر دې تېز ولي جی ها ښکاري به نظر دې تېز نه ولي بس صحیح دی. جی نو څنګه څه دیاړي میاړي پکې پاتې کېږي تاسو ته؟ یاره ښه ده، ګزاره کوي. ډېره مننه جی. دا زموږ روډ سلیمان. او تاسو نام؟ امین. السلام علیکم وروره، څنګه حال دی جی؟ صحیح خیر دی بابا. السلام علیکم، څنګه حال دی؟ ښه یو؟ سیل نه راوتی؟ ښه. دا وګوره، دا زموږ مشران ناست دي، سپین ږیري بابا ناست دی، دته کیمره مخامخ کړه، دی راوتی دی، سیند په غاړه ناست دی، خپل غم غلطۍ او دې کسانو ته ننداره کوي. جی موږ هم چې رښتیا چټ کوو، لکه دا یخ دی که نه؟ جی موږ په دې کان نه دا ملبه راوړو. ښه جی. برستان دی دا غرم جی. او دلته یې چڼوو. نو څه پکې ممکن کېږي داسې چڼول څه دغه یاره بچیان نشته په دې کم دي، کم شوي دي. دا ولې خلک ډېر څه وجې ده؟ وجه دا وه چې پخوا به داسې کاري دغه وو که نه؟ جی. هغوی به دې ځای کې بلاش کوو، ډز به یې پکې وکړه، دا غر به وغورځېده، لوټې بسونه سره راغله که نه؟ جی. هغه غر به راغی. اوس خو دوی دغه شړۍ پسې د هغه سیا پیکونو باندې په دې باندې ټکوي او لکه چې لوکاږي دانې باندې او زغل که نه؟ ښه جي. نو داسې شی خو نه پرېږدي چې هغوی ته ښکاري او په نظر ورته راځي، نو هغه ملپه کې نه پرېږدي که نه؟ لکه هغوی مخکې هلته هم چڼۍ دي، چڼۍ پکې هدف هغه ده چې مین کې دلته چې بیا راځي لکه هغو خپل چڼ کړی لکه حقیقت لټولي چې کم پاتې شي هغه دانه نیمه دلته کې راشي لکه هغه هم داسې راځي چې په دې ګټه کې دې مټۍ کې دننه څه ته راشي، هغوی نظر پرې نه ښخ شوی که نه؟ جی ها. نو هغه دې مټۍ کې راشي. دا دې پراته دي وروره باقی دی وینه دا چې زمونږ د سوات د غرونو زمرد دي، تاسو نیغ په نیغه د سکرین په شیشه باندې لیدی شئ. دا زمونږ غرونه لګیا دي، دا پکې منکۍ چره منکۍ او بیا ځانه بازار ته وړي، خپل بټې رزق پکې ګټي. ډېره مننه بابا، خفه نه شئ جي. اوس په وړاندې ځو چې په وړاندې باندې څه دي. دا زمونږ د سوات د سیمې د فضاګټ نه د کالام مسجد نه چې کوم سیند راغلی، تاسو نیغ په نیغ په شیشه کې وینئ، دا ټول هغه سیند یو د شی دلته رابهیږي. دلته چې دا کوم کسان تاسو وینئ دي راغلي دي، د ځان خپل محنت مشقت کوي، هغه شګ او هغه کاڼي چڼه پوډر موډر پې اچوي، په هغې کې هغه زمرد کاڼي راښکاره کوي. کله چې دا جمع کړي دي، دا بازار ته یوسي، خرڅ کړي، ځان پې مطلب خپلو بچو له حلال رزق او ټیم روزي پیدا کوي. نو انشاءالله چې آینده پروګرام کې به داسې نوې څه دغه مونږ مونته نو به تاسو ته پیش کوو او د روان وخت لپاره مونږ ستاسو نه اجازت غواړو. په ټولو مسافرو نه زما طرفه دوا سلام. السلام علیکم.